خو 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 لکه بیل دې نه کي بابر دا وګوره ښه دې ټیلنټ دا وګوره جي دا وګوره ښه دا وګوره دا دا ټیکټر په د پاسه ولاړ دی ښه دا ټیکټر وګوره دا ټیکټر د پاسه ولاړ دی بس 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 د داسې پښتون وروره څوک هم سپورټ نه کوي د داسې پښتون ورور سپورټ پکار دی زموږ د پاکستان نوم روښانه کول پکار دی بابر صاحب څه ویل غواړي په دې باره کې اول خو ستاسو شکریا ادا کوم تقریبا یاره زه وایم چې زما 4 سال وشو چې زه په میډیا راښکاره شوم 4 سال او چې زه د خپل حساب سره ویم نو د 200 نه چینلو والا زیات داسې رونه پکې دي چې هغه 4 پیرې هم په دې کې مال راغلي خو بهرحال زه یم چې فریاد به الله ته کو غواړو به د الله نه زه یم چې نن سبا موږ لیوني راونیسو هغه دومره مشهور کو دومره وایرل کو دومره مخ په وړاندې بوځو چې هغې غریبانان د هغه حساب کتاب نه هم نه وي خبر ما څومره محنت یې وکړلې د KPK ته فعال که د لر پښتانه دي که د بر دي دي ټول الحمدلله موږ پیژني چې په 2019-18 کې ما دا خطرناک سټنټونه سټارټ کړي موږ له چا تر اوسه پورې د سر په ګوتې مې ایوارډ کې نه ده راکړی چې بابر بهی ته دومره محنت یې وکړلې یا موږ تا راوغواړو چې لکه مطلب زه به تا ته بار بار زه په چینلو کې ویم څه سمون نه خوري چې یاره موږ سره 3-4 سیزونه دي یا موږ له که دلته شاګردان نازي موږ سره دومره سامان نشته دی مطلب تیاری وي دلته یا موږ خپل اکسرسایز نشو کولی زه خو خپله استاد یم زه کولی شم اوس که نور کسانو داسې شوق وي نو اکثر داسې تیاره کې موږ ګیم کوو یا شیشې ولخپو یا څه نور څه داسې مساله شي نو خپله مو څه زړه درد وکړي د هغې هم دومره وس نه کېږي کوشش مې صرف دا وي او کوشش په دې کوشش را روان یم چې ډېر نوجوانان تاسو به ګورئ چې په آیس نشو تماشو ډېر داسې په بد حال دي نو موږ دا جذباتي ویډیوګانو مقصد هم دا دی چې د دې ډېر نشو تماشو نه داسې نوجوانان موږ بچو ساتو په خپله که زه تا ته ووایم که نه تر یوسف جانه پورې دلته راغلي دي خو بابر به یې ته اوسه پورې د سر په ګوته هم نه ده میلاو شوې بابر به یې کار څه کوئ څه بزنسمین یې که نه یاره چې دومره غټه اوږده را سره وه او بیا دومره څه کاروبار و بیا لیونی وم چې مرګ څه مې لوبې کولې بهرحال هېڅ کاروبار کله کله موږ بیاړۍ میاړۍ له وځو دروغ نه وایو الله هم په سر ولاړ دی دروغ اوس دروغ او پیک کار د چا وي هغه به کې دروغ ووایي نو هغه ته خپل زړه کې پته وي چې زما کار خوښ یم پیک دی الحمدلله موږ خو چغې وایو چې موږ د کار ریل دی د دنیا موږ ته ولاړ دی د دنیا موبایل یې دلته نیول شوي نو بس یاره نشته دی په پاکستان کې موږ ته مخکې مشرانو ویلو د ټیلنټ پکې قدر نشته واقعا چې قدر پکې نشته ما چې څنګه سټنټونه راوړو زه یم چې مور به یو زوی راوړي او داسې سټنټونه به راوړي که بیا د هغې نه بعد موږ نه بعد یې څوک یا زموږ کاپیانې اوچتې بهرحال زموږ په ویډیوګانې اوس هم زه قسم درته په دې خبره خورم چې زما ویډیوګانې خلکو اوچتې کړي ایوارډونه هم په هغې ته میلاو شوي مین کس یې زه وم زه خو خپله میډیا باندې راځم میډیا استعمالوم هر څه ماته ښکاري بالکل بالکل اوس تاسو کم نوی ټیلنټ چې کم سټنټ ده تاسو کم یو کوئ امامین دې لږ رانږدې که بالکل سټنټونه به نور هم کول خدا خیر دا وګوره د دې دا څنګه بل ستاسو نه بغیر بل څوک کولی شي پاکستان کې نو بس مونږ خو دونه زړه و چې مونږ خو بار بار وایو چې د سر په ګوته یم اوس مجبوري ده چې دې بلیډونو ته کېناستلو او دا کراپو ویمه داسې ستاسو غوندې بل څوک کولی شي چاله چلنج ورکولی شي یاره چلنج خو ګوره زه اکثر نفرتونه نه خورم او چلنج بیا ورکو بارمل کوله او په وړ کې زما الحمدلله داسې یو سټنټونه شته دی چې په وړ کې څوک کولی هم نشي که میداني شوه اوس خو یو سړی ځان ته موبایل ونیسي او زه چلنج دی نو هغه بېله خبره وي که په وړ کې چلنج څوک کول غواړي او د پښتنو نه علاوه ولې که اوس زه پښتون ټارګېټ کم دلته نو بیا هغه عزت د سړي ورسره کمیږي الحمدلله چې څنګه قسم سړی چلنج راوړي الحمدلله او زورور الله دی خو بابر کمانډو سره په چلنجونو کولو یا په مقابله کولو ډېره مشکله به وي دا په خپله مرضی خوري که نه موږ درته ووایو دا خو تا نه دی راکړی ما سره په جب کې واته نور هم پراته دي به دې سزا زه ښه ده چې دا خبره دې مې پکې وکړه بیا به وایي چې یاره بابر به یې دروغ وایي که څنګه جب کې زه ساتم ده پراته دي رښتیا ښه دا وګورئ ښه پیکټ یې ځان سره جیب کې تش کړی اوس کالن کې ما سره دا نه وی واسې تا ویلې وی نو بیا کېدای چې زه تا ته دروغجن راغلی دا د جب کې دا پراته اوس په خپله مرضۍ باندې خورئ خو څه نقصان یې درکړو څوک پرې ذمهواري نو نقصان ورکوي معده او قلمه هغه موږ کې شته نه نور څه نقصان به نشته نو او ټیکټر په خپله زه تا ته یو خبره خیر دا به دې کټ نه کې ټریلا کوواډ کې ما کړی ټریلي ویډیو چې ما ته روپۍ هم په هغې کې ټریلي زه ځان څه نیم وړی یم ما که درته خپل سټنټونه که تا ماله ټایم راکړو ما درته وکړل نو هغې ته څوک غاړه هم نه دی ما لیدلي ځکه خو در پسې دونه لرې نه رالو چې ماشاءالله تاسو کله ټیکټر په
خېټه باندې راوخېجوئ. اوس تاسو وایئ چې ټریلر خو ما نه لیدلې، دروغ زه هم نشم ویلی، خو د ټریلي دا کلیپ په ما ته راولېږئ به زه پکې ولګوم. بالکل ما تقریبا یو نیم سل ویډیوګانې جوړې کړې ډېر په لکه مطلب چا سپورټ هم نه دی راکړی. زه ورته وایم چې سپورټ صرف د الله دی راسره په دې خپل د وس دس کې ما دومره ویډیوګانې جوړې کړې چې د حق حیرانې 2 ویډیوګانې دي. بالکل